السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، د شعبان میاشت روانه ده، ډېره مبارکه میاشت ده. پیغمبر علیه السلام به دعا وغوښتله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ای الله، د رجب میاشت یعنې تېره شوې میاشت او د شعبان میاشت کې برکت واچوي او د رمضان میاشت راته رانصیب کړي. دا دعا د پیغمبر علیه السلام نه هغه ثابت ده چې هغه به غوښتله. او بل عایشه بي فرمایي پیغمبر علیه السلام به د رمضان نه پس چې په کومه میاشت کې د ټولو نه زیاتې روژې نیولې هغه میاشت د شعبان و چې ډېر روژې به یې نیولې. د دې وجې امت ته هم دا تعلیم دی چې تاسو د لومبني شعبان نه والې تر 15 شعبان پورې تاسو روژې نیسئ او د 15 شعبان نه پس بیا روژې نیول نه دي پکار، ځکه چې بیا رمضان رانږدې وي، د بنده کې انرژي توانایي ختم شي او ضعف او کمزوري راځي. نو عزتمندو، دا هغه ورځې دي چې د روژو ورځې دي. نو محترمو نارینه او زنانو په دې شعبان کې روژې نیسئ. دا د آینده رمضان دپاره تیاري ده زموږ او ستاسو چې موږ ځان تیار کړو. د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده او بیا به 15 شعبان باندې مبارکه شپه انا انزلناه فی لیلة مبارکه، هغه شپه مبارکه شب برات را روان دي چې الله پکې د بني کلب چې دا یو قبیله وه د هغې د ګډو بیزوم نه خلق پکې الله معاف کړي، خلق پکې د جهنم د اور نه بری کړي. نو عزتمندو نارینه او زنانو ته مې خواست دی چې په دې میاشت کې د روژو اهتمام او د دعاګانو اهتمام پکار دی او د رمضان تیاری پکار ده. الله هم خوشحاله آباد لره جي.